जी बिल्कुल, नमक मंडी चौक शाह कबूल बाज़ार इंतखाबात मुकम्मल शो और नन د هغې د کابینې حلبرداري وه. د حلبردارۍ مشر میلمه د مرکزی تاجران بانی ملک میر الهی و اور د پېښور سمال انډسټري چمبر صدر حاجی ظهور سراپ و په دې موقع د ټولو نه حلف واخیستلی شو. زیات قابل عزت دی او ستاسو بازار چې څومره ممبران دي هغه موږ لپاره ډېر زیات قابل عزت پدې دي چې بازار کې بعض خلک یو اړخ ته ځي بل اړخ ته ځي نو شاه قبول بازار ته دا چې کوم دی اعزاز حاصل دی چې دوی پهله ورځ نه د تنظیم تاجران سره ولاړ دي او دا د نن هم ولاړ دي. محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دجی تاسو مشران ملک میری لئی سے شیخ شراب سے او نور دما څومره صدور صاحبان چې کوم راغلي د بازار نه داغي او خپل د بازار کوم مشران دي دا غوي ډیره شکریا ادا کوم چې دې پروګرام کې شرکت وکړ او بازارې کې موږ سره تعاون وکړ. ان شاء الله چې دا کوم خدمات مخکې ان شاء الله ما دا سلور کاله کړو او زما د امید د الله نه چې آینده د پاره ان شاء الله چې کوم تاسو مال دا او درا کله تاسو موږ کوم خدمات واچو ان شاء الله زما دا کوشش په دې باندې भरपूर تعاون और तासु تعاون सर अब इंशाल्लाह जमा क्या करदगी में और जमंगा अर्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आलमगीर अंजुम सदर मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं अपने बाजार के दस्तूर और कवायद की पाबंदी करूँगा ईमानदारी और दियानतदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दूँगा. ताजर बिरादरी के इत्तेहाद हुकूक और मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दूँगा और कभी भी ज़ाती मफाद को तंजीमी मफाद पर तरजीह नहीं दूँगा और हर हाल में अपने बाजार के वक़ार को बुलंद रखने की कोशिश करूँगा. अल्लाह ताला मुझे अपने अहद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. जी बिल्कुल, नमक मंडी शाह कबूल बाजार कैबिनेट منتخب شوی دی. نن د هغې یو حلبرداري مو زموږ سره سرپرست اعلی حاجي زبیر صاحب موجود دی، عالمگیر صدر صاحب هم موجود دی او ورسره جنرال سیکرټري صاحب اکرام عرفان الله صاحب هم موجود دی. هغې سره خبرې کوو. حاجي صاحب څه به وایې بل څوک نه میلاوېدل چې عالمگیر کله جنرال سیکرټري وي او کله صدر جوړ کړي، څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده عالمگیر موږ لپاره څه نوی نه دی، دا موږ سره په مخکې په د بازار په تنظیم کې موږ ته پاتې شوی دی او د هغې خدمات موږ لیدلي دي چې هغه څومره اکټیو دی په بازار په خدمات کې، په یوه حواله باندې نه دی پاتې. هغه که مالي دی که جاني دی او که د وخت دی د هرې قرباني ورکړې ده. نور شل کارونه یې پرېښي د بازار د خدمت لپاره وکړي. نو په دې وجه باندې دا چې کوم بلا مقابله منتخب شو کنه د دې ما ته په بازار کې داسې څوک نه ښکارېده چې هغه د دې خدماتو اعتراف یې نه وی کړی او د دې مقابلې ته راتلی که نه. نو حقیقت دغه چې خدماتو په وجه باندې د دې د کردار په وجه باندې دا ځکه بلا مقابله منتخب شوی دی. چې عالمگیر خان موږ سره موجود دی چې موجوده صدر هم منتخب شو بلا مقابله، خو هغې څلور کاله په حیثیت د جنرال سیکرټري خدمات هم ورکړي دي. داسې څه جادو دې کړي وه عالمگیر صاحب چې د جنرال سیکرټري ته هم د ډایرکټ صدارت ته لاړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو چې ستاسو شاید ډېره شکریا ادا کوم او ستاسو نیوز داسې کار دی چې خدمات چې عمر په ګوته نه پټېږي. الحمدلله څلور کاله د جی ایس پاتې شوم خپل د بازار شاه قبول. الحمدلله د بازار والا په ما اعتماد وکړ، یو مال یو ځای راکړه چې واقعي خبره چېرته خدمت کې. نو زه د خپل د حاجي صاحب د بیا حاجي صاحب نور څومره کیبینټ دي د هغې طرف نه زه هغې ډېره شکریا ادا کوم. انشاءالله د بازار چې کوم خدمات دي الحمدلله دا پرنې دي. انشاءالله کوشش به زموږ هماغسې وي چې څنګه زموږ مخکې اوس به کوشش هغه خو جی ایس څلور کاله پاتې شو، اوس صدارت واخیسته. نو ستا څه خیال دی ته به څه کېږې د دې کورسۍ ته بغل کېږې که نه څه به وایې؟ نه انشاءالله بس زموږ مشر دی جي ده او موږ کشران یو او موږ هم شوق پیدا شو انشاءالله چې موږ د بازار خدمت وکړو او په صحیح طریقه سره وکړو چې الله هم پکې رانه راضي شي او د مخلوق هم رانه راضي شي. نو انشاءالله که د خلکو خوښ وي او خدمت هم کړی نو انشاءالله بیا به صدارت هم وکړو. ډېره زموږ همدا صدر به انشاءالله همدا به زموږ د باد هم صدر وي او زموږ مشر دی او موږ به سره هر قسمه تعاون هم کوو، خدمت به هم کوو انشاءالله.